یمکرونا په سبب دا هغه باندې چې دوی چې کوم مکر کو فریب کو د دې مکر او فریب په بدله کې الله تعالی فرمایي زبر دوی ذلیل کم. فمن يريد الله ان يهديه فمن يريد الله پس چالر چې رب العالمین اغواړي ان يهديه چې هغه ته هدایت وکړي یشرح صدره للاسلام نو پرانزی صدره سینه د اسلام لرا سینه د اسلام لرا پرانزی نو بیا ومن یرید ان یضله او چالره چې رب العالمین اغواړي چې دلره گمراه کی یجعل نو اگرزی سینه د اگرزوی دویقن تنگا حرجن غصه کیدونکه کانما یصعد فی السماء گویا کی چې د خیږي برا کذالک اند قشان رب العالمین یجعل الرجس گرزوی عذاب لرا علی الذین لا یؤمنون پاگی کسانو باندې چې کم کسان په الله تعالی ایمان نه لري څوک ایمان نه لري په خدای تعالی باندې نو پاگی باندې چې د عذاب مقرري څوک ایمان نه لري په خدای تعالی نو دیزی که اللہ تعالی فرمائی دا چرال آیت تبر راشی فمن یرید اللہ ان یهدیہو چالر چه رب العالمین ارادو کی ان یهدیہو نو یشرح صدرہو للاسلام دا یشرح را گیا خمانا دادا چی یهدی قلبہو للتوحید والایمان یو یا یشرح مانا دادا چی یجعل نفسه مهیئتا لقبول الحق یا یشرح صدره للاسلام مانا دادا نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین ددغ مومن پزلکی یو نور واچوی دا سینه ورطا چی دے فراخ کی سینه ورطا فراخ کی او د دې سینې د فراخ دو علامه دادا چې د دپ باطن کې نابت را پیدا شي الی دار الخلود د خلود کور ته چې آخرت دی او تجافی او لریوال را پیدا شي په کاندار الغرور او د دپ باطن کې استعداد را پیدا شي للموت قبل نزول الموت یلکه مرګ راغلی نه دی دا غې نه وړاندې چې دی لګیا دی د آخرت د پاره تیاری کوي حاصل دا چې د رب العالمین هر یو حکم منلو ته تیار شي نو دا علامه چې دی د شرح صدر دا سینه فراخ شي کلاواله راغی د الله تعالی احکام منلو ته د انسان تیار شي او دا خبره د چې دی د تکلف نه اوزي ذوق تلاړ شي ذوق ته ذوقاً د الله تعالی هر یو عبادت دا ادا کوي بیا قاضی صاحب دیزه کی لیکي دا چې شرح صدر رب العالمین چاته ورکوي او شرح صدر د چا نصیب کیږي نو دیزه کې وایي مبارک فرمای د دریم جلد 208 صفحه باندې قالت الصوفیه العلیه و صوفیه کرام وایي شرح الصدر لا يكون الا بعد فناء النفس بزوال عينها واثرها دا شرح صدر چې انسان ته الله تعالی نصیب کوي نو دا ورستو د فنا د نفسنا د فنا خبره تاسو ته مخکې ما کړې و چې کله په نفس کې فنا راشي زوال د عین او د اثر دوانو راشي نو دین بعد رب العالمین انسان ته شرح صدر نصیب کئی وذالک بتجلیات صفات اللہ تعالی الحسنى فی الولایت الکبرى ودا چکل د انسان دے باطن تپ ولایت کبرى کے اغا تجلی د صفات د رب العالمین اشی او دی دوران کې د تدا ایمان حقیقی چې دا ملوشي نو الله تعالی د دغه منصب نه بعد د ته چې شرح صدر نصیب کی سینه چې ده فراخش او سینه ده چې ده کولوشي او دویم ګورتا او چالره چې الله تعالی اراده وکي چې ان یضله
یجعل صدره ضیقا سینه تنگ کی حرجن غصه کیدون کې وي ډیره تنگ وي سینه کانما یصعد فی السماء لکه گویا کې چې د بر طرف ته خیږي بره مزل کی کنو سینه تنگ او چړی باندې نیغ روانه مزل کې نو دا نیغ مزل کول د څومره ګران وي نو دا د چا چې رب العالمین سینه تنگ کې هغه د علم او معرفت او د عرفان نه لري کی نو هغه د معرفت خبرې د باطن ته کوزيږي نه چې وای مرتب وای چر اوس دغه دی بر روان دی مزل کوي یو نو کذالک هم د قشان الله تعالی چې دی یجعل الرجس دا رجس دی ذکر آگه هر گندشی توی چې طبیعت اغلر بد گنی دیزی که علماء لی که مراد تینا عدم ایمان دی یا تینا مراد لعنت دی پا دنیا کے و عذاب دی پا آخرت کے یا مراد تینا شیطان دی یا علماء کرام لی که کل ما لا خیر فیہم نو د شرح صدر غختنه پکار د رب العالمین نا او دا چې الله تعالی ته انسان عطا کوي نو ځل به فنا راشي په نفس کې او دا هغه فنا نه بعد الله تعالی دغه لوی انعام انسان ته عطا کوي اوس ترغیب دی ال القرآن وهذا صراط ربک مستقیما ربط د آیت د مخ کې سره یا لکه دا شرح صدر به انسان ته سره کم حاصلیږي لا رشتا و او سبب د شرح صدر را ته ذکر کیا غدا چې وهذا عنوان د آیت د ترغیب ال القرآن وهذا صراط ربک مستقیما او دغه قرآن کریم لار درب استاد نیغا دا د الله تعالی لار د مستقیم لار دا قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږ آیتونه لقوم یذکرون هغه قوم لره چې غي پندخلی عبرت تخلی او یا خبر را یادوی لهم دار السلام دغه خلکو د پاره کور د سلامتیا د عند ربهم د جنت په نومونو کې مونږ ویلی یو نوم د جنت دار السلام دی هغه دازې دی نو دوی لره د سلامتیا کور د عند ربهم وهو وليهما او دغه الله تعالی مددگار د دوی دی بما كانوا يعملون په سبب د هغه چې دوی څه کوله دا کما مجاهده دوی کوله د الله تعالی د رضا د حاصلولو د پاره نو رب العالمین د دوی مددگار دی ويوم يحشرهم جميعا اوس دې آیت کې الله تعالی تخویف ذکر کوي هغه ورځ چې راغونډ به کوم دوی لاره ټوله یا معشر الجن او به ویلی شي یا معشر الجن د پیریانو جماعتا قد استکثرتم من الانس یقینا تاسو ډیر گمراه کړي وا من الانس د انسانانو نا ډیر انسانان مو گمراه کړي وا یو یا قد استکثرتم من الانس تاسو پزان پس ډیر تابع کړي وا د انسانانو نا ډیر انسانان مو ځان پس روان کړي وا وقال اولیاؤهما وبوي اولیاء دوستان د دغه پیریانو من الانس د انسانانو نا د دې پیریانو سره چې د انسانانو هغه دوستانی وي دوی به ووایي ربنا ای رب زمونږه استمتع بعضنا ببعضنا فایدې اخیستې دي بعضې زمونږو ببعض په بعضو نورو موږ د یو بل نه ګټې اخیستې دي وبلغنا اجلنا الذي اقرار د جرم کوي اوس او رسیدلی یو مونږه نیټه آگے تاجلت لنا چې تا مونږ ته نیټه ټاکلې وه او مقرر کړې دی وه رب العالمین به ووایي النار مسواکم دا اور چې دی ټکانه ستاسو ده ستاسو ټکانه ده خالدین فیها همیشه به تاسو په دغه اور کې الا ماشاء الله مگر دا چې د الله تعالی خوښ او مشیت وشي یقینا رب ستا چې دی حکیم ذات دی او علیم ذات دی مولی صاحبانو دیزی تراشی دا چې انسانان بگوی وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعضنا خدای مونږ یو بل نه چې دی پیدې اخیستې دي یو بل نه مو ګټې اخیستې دي ګټه څه شی ده ګټه په دې طریقه ده جناتو امر کړو انسانانو ور باندې عمل کړی و
نو دا دغی ګټه وکنه چې دغی امر انسانانو په ځای کا. دویم د جناتو استمتاع د دوی عبادت به کېده، د انسانان به رالګېدل او د هغوی عبادت او بندګي به یې کوله. نو چې دوی د هغوی عبادت کو نو انسانانو به ورنه د دغې جناتو نه دنیوي فایدې اخیستلې، دنیوي فایدې. او هغه دنیوي فایدې دا وې د عربانو دا عادت و هغې دوران کې چې کله به یوه دشت او صحرا کې شپه راغله نو دوی به ځان سره ویلې اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه. دشته کې به شپه راغله وی د دې وادي او د دې ځای چې کم سردار دی په هغه باندې زه پناه نیسمه د سفهاو د قوم د هغه نه. نو پناه به یې د دې په دې بشرانو باندې نیوله. نو دا چې دی د هغې ګټه وه. نو موږ د یو بل نه ګټې اخیستې دي او موږ د یو بل نه چې دی فایدې اخیستې دي. او کله داسې هم راشي مولوي صاحبانو فایده او ګټه دا ده، فایده او ګټه دا ده کله چې دی دا انسانان کینی او دوی چې دی داسې کلمات استعمالوي بدې ردې وایي. نو دوی چې دی کله داسې کلمات وایي سحر او کوډې او منترې کوي نو د هغې کوډو سحرو د منترو په وجه باندې دا پیریان ځان ته راتابع کي. چې کله راتابع کي ځان ته نو بعضې کمات ګوډ نیم کار ورباندې کوي بیا وایي لکه پیریان مې تابع کړي دي، وایي که نه پیریان مې تابع کړي دي. نو په پیریانو باندې بعضې کارونه هم کوي، داسې نه چې هغه ټول حقیقت وي او ټول دروغ وي. تعویزګر ناست وي که مو پام وي. نو څوک وایي چې یو نیم لږ پیریان دي را سره او څوک وایي یو نیم زر پیریان دي را سره، څوک وایي 10 لکه لښکر را سره دی 10 لکه دا شته. او زه چې دی دا علاج د مریضانو په دې پیریانو باندې کوم او یو پکې ډاکټر هم دی وایي او هغه چې دی د مرضونو تشخیص هم کوي. او دا بل ته وایي دغه رنګې کوډې در باندې چا کړي دي او دا کوډې د دوی په توسط راباسم. نو داسې خو نه ده لکه دوی چې وایي، خو لیکن دا دوی چې د یو بل تابع دي انسانان د هغوی خبرې مني او هغوی د دوی خبرې مني ځینې. نو دوی به ووایي په دنیا کې چې وبه وایي چې ربه بعضو زمونږ چې دی د بعضو نورو نه فایدې اخیستې وې، یعنې موږ یو بل نه په دنیا کې ګټې اخیستې وې او یو بل نه مو دنیا کې چې دی فایدې اخیستې وې. رب العالمین فرمایي اوس وایي ورته قال النار مسواکم، اور چې دی دا ټکانه ستاسو ده، خالدین فیها همیشه به یې په دې اور کې الا ماشاء الله ان ربک یقینا رب ستا حکیم ذات دی او علیم ذات دی. څوک ورته پیری خان وایي صاحب او څوک ورته پنډیان وایو، دا مختلف نمونه یې دار چا خپل خپلو ځایونو کې دوی ته ایښي وي. دا ناست وي صاحب بس دغه دی ځان رپوي را رپوي او پیریان را سره دي او زه چې دی کارونه ورباندې کومه پیریان را سره دي او کارونه پې کوم او تعویزونه پې راباسمه صاحب او ګټې پې کوم او پلانو پلان یو تمام مال بدبخته چې دومره غټ غټ کارونه پې کوي او د لویو دشتونه او قبرونه پې تعویزونه راباسي خو چرته ولې کم بانک ته دا روپۍ درته راوړي چې د دې مشکل نه دی خدای خلاص دي چې دا کم کې اخته ټول او رسخوار ناست دی او صاحب زیتي دته ولیکه او دته ولیکه او دته ولیکه وایي نه دا خو د دوی اصول نه دي داسې کار نشي کولی وایي هلته په بانکونو باندې نور پیریان مقرر دي نو دوی کال ته ورځي نو هغوی نه پرېږدي نو مالې ښه نو چې بیا هغه کار درته نه کوي نو په همدغې پیریانو چېرته کومه حلاله مزدوري وکړه کوم ښه کاروبار وکړه ورباندې او د هغې کاروبار ګټه دې تا ته راوړي چې د دې مشکل نه خلاص شي دا کم غم کې تاخت دی پیریان دې هم په غم اخته کړي دي چاله صاحب د قبر ته منډه کا ځکه ورځ کې خو ورته سل کسه راځي که نه نو کله یو قبر ته لیږي چاله دې قبر نه تعویز راوباسه او کله بې دې قبر ته لیږي چې دې قبر نه تعویز راوباسه او کله دې دشتې ته روان کړي دا دومره خواري چې پې کوې چېرته به ورته یو ریړۍ اخیستې وه او هلته به مزدوري درته کول چې د ورځې درته 50-50 روپۍ 1.5 روپۍ راوړلې نو دا غریبانان به هم د دې منډو نه خلاص وي او ته به هم د دې ذلت نه خلاص وي چې دا ټوله ورځ ناست دی صاحب او غوږ د خلکو ته یې خیر دی وایي نه د دې خلکو هم دا اصول نه دي دا اصول هم نه دي نو دا هغه بس ګټې دي او بل نه د دروغو رښتیاو سره اخلي دغه شی نه ده لکه دا دوی چې وایي ښه دا زموږ ځای کې یو کس دی هغه اوس هم ژوندی دی زموږ ملګری هم دی هغه کیسه کولی وخت کې مره وطن کې
هغه کس مړ دی چې څوک یادو ده. پخوا خو ډېر مخکنۍ قصه ده، فکر کومه د جهاد د وخت قصه ده تنظیمونو. نو دی ویل راتلم لاندې ښار ته د لغمان بازار ته راځم، زمونږ د بازار سره ډېره فاصله ده. وایي لاره کې ګورم دغه یو شی را سره مخامخ شم، دا د تعویذونو لین کې اخته دی او دا پیریان میریان او دا شیان لري سره. زمونږ ځای کې خلک ورته پنډیان وایي. ما ورته ویل چې چېرته ځې؟ وایي چې علاقې راته یاده کړه چې هلته یو مریض دی او د هغې مریض دپاره خلکو غوښتی یم او زه م هغه دموم. نو ما ته ویل چې ما ته ویل راځه ته م را سره، زه خو فاصله ډېره وه. وایي زه م ورسره ملګری شوم، روان دي لاره کې مزل کوی، د جوارو ټیمو سخته ګرمي وه. و یو ځای کې د جوارو یو پټی راغی، د پټي ته دی تاو شه. وایي ما فکر ځان سره کو چې زه خو دا خو به اودس ماته نو چې ننوته پټي ته. وایي اخوا نه مې کتل چې څادر یې م اغوستی دی. وایي لږ مزل هم چې سره وکړو نو ګورم چې د څادر نه لاندې د چرګې اواز راځي. نه نو چېرته د جوارو کې کومه چرګ یا چرګ را نیولی دی او دا څادر یې اغوستی دی، پټ یې ځان سره نیولی دی. مال چې په دې څه کوې؟ ما ته ویل چې زما کارونو کې به کار نه لرې، راځه زه چې څه پوښتنې به نه کوې مانه، خو شپه به ما سره وکړې او سبا به په خپل طرف ځې. ما ویل چې صحیح ده. وایي چې روان شو، کله هغه کلي ته نږدې کېدو باندې شو نو دا د کلي هدیره راغله. وایي نو دې هدیرې ته وایي چې نږدې شولو نو دا سړی لاړه، د هدیره کې یو زوړ قبر یې وکته او دا یو سر یې د قبر راسوری که او دا دغه یې پکې ور واچوله چرګه او بیرته یې پې خاورې راواړولې روان شو. وایي چې کله صاحب هلته کور ته لاړلو کېناستلو، ګورو چې سړی پروت دی صاحبه کټ باندې او د مرګ حال دی. نو دا صاحب راغی چې دغه دی زه راغلی یم، اوس کېناستلو ډوډۍ مو خوړی نه، خو ترتیب یې شروع کړو. وایي صاحبه زیتي به ځان یې په رپېدو شروع کړه. یو وخت کې مې کتلې کمیس یې پسې وباسه او دا رپېږي او رپېږي سره خبرې ماتې ګوډې نیمې کوي. د خلکو ته وایي نو اشاره کوي په دې خبرو کې چې دغه راواخلئ کلنګ و بیلچه راواخلئ. وایي کلنګ و بیلچه یې پرې راواخیستله او په همدې خبرو کې اوس ماسخوتن ناوخته دی، د خلکو ته اشاره کوي چې راځئ ما پسې. بس صاحب روان شو، وایي دی مخکې دی او موږ هم پسې راووتلو. نو اوس دا خبرې هم ځان سره کوي او بنګېږي را بنګېږي مو ګډې وډې سره. وایي دی مخکې او موږ ورپسې خو هدیرې ته ورسېدلو. چې هدیرې ته ورسېدلو اوس زه م په دې فلسفې نه پوهېږم چې دی اوس څه کوي. ما ته ویل چې پوښتنه به رانه نه کوې. وایي چې کله هدیرې ته لاړلو صاحبه نو زیتي دې هدیره کې اوس دی کله منډه کي یو قبر ته سر نږدې کي او دا قبر را بوی کي، هلته چې صاحبه سر راپورته کي وایي چې نه بل ته منډه کي قبر بوی کي، بیا وایي نه بل ته منډه کي. زه پوه شوم چې دا اوس مغه قبر ته ځان رسوي. نو کله زړه کې وایم چې خدای دې غر کړه نو دا خلک ولې په عذابوي، خو قبر در معلوم دی. خو بیا م ویل چې زه ته پرېږده چې دی څه کوي، خو څو قبرونه یې بوی را بوی کړل. وایي اخر مې کتلې صاحبه چې هماغه قبر ته لاړه چې کم قبر کېده دا دغه یې ایښې وه چرګه. خو دې نه مخکې وایي چې دی کله د اذان یې خوځو را خوځو نو د خلکو ته وایي چې دې وخت کې راوځي چې ګوره په ده باندې چا کوډې کړي دي او هغه کوډې او سحر د ده چې دی تر اوسه ژوندی دی او که دا کوډې چېرته مړې شوي نو سړی مړ دی. نو کوډې خو هغه وي صاحب. وایي چې کله همدې قبر ته راورسېدلو نو دا کم طرف نه چې ده پکې دا چرګه نه نباسلې وه هغې ځای ته نه هغه بل سر ته یې لاړه او دلته نو د خلکو ته اشاره کوي چاله ووهئ دا. وایي صاحبه زیتې قبر دغه شو، خلک لګیا دي کلنګ و بیلچې ورسره دي، قبر یې راسوری که چې راسوری که وایي ده پکې سر دننه که د قبر کې. وایي وخت کې م کتلې چې بس صاحبه د قبر نه چرګه راوباسله او دا چرګې په مرۍ باندې خوله ولګوله او ژوندۍ وه او مرۍ ورته کټ کړه او دا کمې وینې چې راغلې صاحبه دی یې ترېنه وڅکلې او خلکو ته ویلې چې صاحبه راځئ. بس دغه دی کوډې وي او دغه شو سړی جوړ شو او کوډې مې چې دی ورته ختمې کړې. د خدای تقدیر ته ته ګوره که نه دې سړي راته قصه کولی چې کله مونږ کور ته رالو ګورم چې سړی کټ کې نیغ ناست و دا چې څوک مریض و. وایي سړی نیغ ناست و نو ماسخوتن شپه خو مو سره تېره کړله. وایي په سبا باندې اوس چې دی کله را روانېږي د خلکو ته وایي چې نو اوس ښځه خو داسې نه ځم زما دغه څه شی ده بدله څه شی ده اجرت مې څه شی دی. نو اجرت د ده دا دی چې یو داسې غوا به راته راکوئ چې په دې ټول کلي کې داسې غوا نه وي او لنګه غوا وي، وچه غوا هم زه نه بیایم. وایي دې خلکو کور کې غواګانې وې وی ورته راوستله بله یې راوستې نه نه خو دا لانجې او جر و باس او جر و باس. وایي آخري فکر کومه چې په څه شي باندې فیصله وکړله هغسې چې کومه غوا د غوښتله بلار به غوا یې غوښتله او که لنګه غوا یې غوښتله هغې ورته پیدا نه کړه. کم بل شی ورته ورکړه خو چې کومې باقي روپۍ پاتې شولې وې چې هغې به راته روپۍ راوړئ او دا غوا یې چې دی ترېنه را روانه کړله. نو دا مولوي صاحبانو دا ټول واهیات هم دغسې لوبه ده ښه وي کې خپله یې خښي کي خپله یې راباسي کوډې او منترې وکړي چرته ایښي وي او خپله یې راغورځئ
او کله دا جنات تم ورسره په دې لین کې ملګرتیا کوي. مقصود په دې کې څه شی دی؟ ادلال او گمراه کول د خلکو. نو په دغه اساس باندې رب العالمین ورته وایي چې النار مسواکم، اور چې دی ټکانه ستاسو ده، خالدین فیها الا ما شاء الله. بیا رب العالمین فرمایي وکذالک نولی، همدغه شان یو ځای کوو مونږه بعضې ظالمان بعضو سره، بما کسبو په سبب د هغې چې دوی بما کانو یکسبونه په سبب د هغې چې و دوی چې کسب یې کوه. دا نولی راغلی یا خو د دې معنا دا ده ای نجعلوه والینا، یا معنا دا ده چې دوستانه ای نجعلو بعض الظالمین اولیاء بعض فی الشر والفساد، دا ظالمان منگ د یو بل دوستان کو په شر او په فساد کې. بیا رب کریم فرمای تخویف، یا معشر الجن والانس، اے د انسانانو د پیریانو جماعت او ټول گیا، او بوئی منگ دوی تعلم یأتکم، ایا نو راغلی تاسو ته رسول منکم استازی استاسونا، یقصون علیکم چې بیانولی تاسو ته ایتونه زما، وینذرونکم چې راولی تاسو لره د ملاقات د ورځې ستاسونه چې دا ده. قالو دوی به وی شهدنا علی انفسنا، گواهی کوو موږ په خپلو ځانونو باندې بارسال الرسل، وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کړي دي دوی لره ژوندونه وي، وشهدو دوی گواهی کې په انفسو خپلو باندې انهم کانوا کافرین، په دې خبره باندې چې و دوی کفر کوونکي. شهدو علی انفسهم، دې کې راشي مولوي صاحبانو دا چې راغلی یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، دا چې الله تعالی وی ایا نو راغلی تاسو ته استازي ستاسو نه، دا چې پیریانو کې رسولان شته او که نه. نو یو قول دا د امام ضحاک او کلبي وی چې جناتو کې انبیا او رسولان راغلی دي، دا د دوی قول دی. دویم قول د جمهور علماء دی، دوی وی چې نه دي راغلی. وجه د هغې دپاره څه شی ده؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهما، هلته رب العالمین فرمای ما نه دي لیږلي ستا نه وړاندې مګر رجال مې لیږلي دي، نارینه مې لیږلي او سړي مې لیږلي چې هغې ته وحي کیدی شي. نو په پیریانو کې الله تعالی وی استازي نه دي لیږلي. ښه نو دې ځای کې مراد د چا نه؟ د رسولو نه چې دی مطلق مبلغ دی، مطلق مبلغ. الم یأتکم رسول منکم، اے مبلغین منکما، او یا دا خطاب وی الم یأتکم تنها انسانانو ته دی، یا معشر الجن والانس الم یأتکم ایا نو راغلی تاسو ته جماعت د انسانانو رسول منکما. بیا رب العالمین فرمای ذالک، اس حکمت د ارسال الرسول راته ذکر کئی. ذالک ان لم یکن ربک، دا رسولان می دی د پار را لېږلي چې نه دی رب ستا هلاکونکی دی وي قریه بظلم، په ظلم سره، بظلم ای بشرکهم، و اهلها، په داسې حالت کې چې اهل د هغې د غافلون ناخبری. داسې نه ده چې زه یوه قریه هلاکه کم او اهل د هغې د خبر نه وي، بلکې استازی ورلیږم د هغې نه بعد که چېرته د هغې طاعت یې ونه که بې هلاکوم. ولکل درجاتنا، اوس زجر، هر یو امت لره، هر یو شخص لره درجات دي، مما عملو د هغې نه چې کوم څه دوی کړي دي د خیر او شر نه. دا کم څه چې د خیر او د شر نه کوي نو د هغې دپاره چې دی درجات دي. وما ربک بغافل، نه دی رب ستا ناخبره، عما یعملون، د هغه څه نه چې دوی کوي. دا مضمون مخکم بن اسرائیل کې براشي 15 کې، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله تعالی وی نه مونږ عذاب ورکوونکي چې تر څو پورې مو رسولان نه وي لیږلي. وربک الغنی ذو الرحمه، الله تعالی رب ستا چې دی بې پروا دی او د رحمت خاوند دی. ان یشاء یذهبکما، که د رب العالمین خوښه وشي هلاک به کړي تاسو لره، ویستخلف من بعدکما، را به ولي رستو ستاسې نه ما یشاء، کما انشاکم، لکه څنګه چې تاسو یې پیدا کړي یئ، من ذریت قوم آخرین، د اولاد د نور قومنا. اوس رب العالمین بیا تخویف و زورونه ذکر کوي. انما توعدون لآت، یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولی شي خامخا راځي. وما انتم بمعجزین، نه تاسو بچ کیدونکي د عذاب د رب العالمین نه. د خدای تعالی د عذاب نه بچ کیږي نه، هغې سره به خامخا مخ کیږئ.
قل یا قوم اعملوا علی مکانتکما. اوس دیزی کی چې د اعلان د براءت دی د دوینا د بیزاری آیت دی. رب العالمین فرمای تو وای دویتا یا قوم اے قوم زما اعملوا علی مکانتکم عمل کوي تاسو علی مکانتکم پخپل طریقه باندې یا پخپل حالت باندې علی مکانتکم پخپل طریقې چې هغه مخالفت دی. انی عامل زم عمل کون کېما فسوف تعلمون نظر دی چې تاسو به پوه شئ من تکون له عاقبت الدار چې چا لره د آخري انجام د کوره. انه لا یفلح الظالمون یقینا الله تعالی نه کامیابی ظالمانو لره. نو اجمالی پته ده کنه چې ګوره عاقبت دار نیکانو لره دی. نو دوی ته وایي چې تاسو دا کار کوئ بیا به ګورو سره. دی زینا اخواتا دویم نمبر باب تر آیت نمبر 150 پورے دی که زجر دی علی امور الجاہلیہ چاگا تحریم دی غیر اللہ نظرون وغیرہ 5 آیتونو کے دی 150 تر 160 پورے. بیا ادلہ عقلیہ دی پا ذکر دی مطعومات سرا مع طلب الدلائل علی الشرک من المشرکین پا 150 کے او 3 کے. بیا تفصیل د ما حرم الله دی ردا علی تحریمات المشرکین په 145 کې. بیا ذکر د تحریم قهری دی علی الیهود په 146 کې. زجر دی او رد دی په دلیل د مشرکین باندې په 148 کې. ذکر د حجت د الله تعالی دی 149 کې. بیا طلب د شهادت دی من المشرکین علی الشرک په 150 کې. وجعلوا لله مما زرع من الحرث ربط دایت د مخ کې سرا مخ کې راغلی انه لا يفلح الظالمون یقینا الله تعالی ظالمان نه کامیابوي. اوس دې ذکر الله تعالی د ظالمانو عمل ذکر کوي. وجعلوا لله جوړول دوی په عقیده کې الله تعالی لرا مما زرع داغینا چه اللہ تعالی پیدا کری دی د فصلونو نا او د چار پایانو نا نصیبا حصا فقالو نبیا بدوی ویل وجعلو للہ فقالو دوی بویل هازا للہ دا حصہ دا اللہ تعالی دا بزامهم پخپل گمان بیو حصہ و ٹاکلا وی دا دا اللہ تعالی وهازا لشرکائنا او دا زمونگ دا شریکانو برخا سمانا سارویو کې به مویل دا د الله تعالی برخه ده او دا مو د شریکانو برخه ده او په فصلونو کې به مویل چې دا د الله تعالی برخه ده او دا د شریکانو دې کې به برخې سره جدا کولې. خو توس ګوره فما کان لشرکائهما کما برخه چې به ود دوی د شرکاو د پاره فلا یصلون هغه به نه رسېدل الله تعالی ته باعتبار المصرف وما کان لله او آغا چی با اللہ تعالی لرونو برسیدل شرکاو د دوی تا سمانا یعنی دا کم خود ساختا برخی چی دوی جوڑی کری وی پا دی خود ساختا و برخو کی بیم دا سکار کو چکلا بے فصل کی تقسیم کو دا دا اللہ تعالی دا برخی نبا کچرتا دا دوی دا شرکاو برخی تا سشیراغ لل نو بیا بیویل پروان کی وی دی او کد دی شرکاو دا برخی نبا دا اللہ تعالی برخی تیوشی لارل نو بیا به ویل زدا دی وی سره پکې پروا نه کوي. نو د الله تعالی برخه به پرې خودا د شرکاو برخه ته او که د شرکاو برخه نه به یو څه شی د رب العالمین دی برخه ته لاړله ابه نه پرې خودله بیرته به یې تېنه راخستله. یو خو دا تقسیم خود ساخته وه او بیا دې تقسیم کې موږ ګوره چې ترجیح د جانب د مخلوق کې کو په خالق باندې دا طریقه چې دوی جوړه کړې وه دا هم خود ساخته وه او دا کم ترجیح باندې چې دوی قیلونو دا ترجیح هم چې دی خود ساخته وه. نو ځکه رب العالمین فرمای ساء ما یحکمون بد دی هغه چې کوم فیصله کوي او کوم حکم کوي دوی. اوس وکذالک زینا دی آیت کې اوس رد دی په هغې نظر د غیر الله باندې یلکه اولادونه به وژل. رب العالمین فرمای وکذالک زینا امدق شان خیسته کړیو مونږه لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته نه دا فاعل د زینه لاندې شرکا دی. وکذالک امدق رنګ زینه خیسته کړیو ډیرو مشرکانو ته
قتل اولادهم وجل د اولادونو د دوی څه شي چا ورته ښایسته کړي شرکاؤهم دا خپلو شرکاو دوی ته دا د اولادونو وژل دا ښایسته کړي وه نو که ته وایي چې شرکاو خو خبرې نه کولې نو سره کمې ورته ښایسته کړي وه بوتانو د کاڼو نه جوړو نو مفسرین کرام دې کې تقدیر لګی چې محبت د شرکاو ښایسته کړي دوی لره دا بد اعمال د دوی د خپلو شرکاو سره دومره مینه و د بوتانو سره چې د هغې د محبت د وجې نه دا خپل اولادونه چې دی وجله لیردوهم عاقبت دا دی چې هلاکوي دوی لره وليلبسوا علیهم دینهما او ګډوډوي په دوی باندې دین د دوی ولو شاء الله کد الله تعالی مشیت شوی وی ما فعلوه دوی به دا کار نه وی کړی فذرهم پرېږده دوی لره وما یفترون او هغې لره چې دوی جوړوي پرېږده دوی لره هغه څه لره چې دوی جوړوي وقالو وی دوی هذه انعامنا دا حصه د اصنامو دا ساروی دی وحرسنا او فصلنا حجر حرام دی لا یطعمها نبخری دی لرا الا من نشاء مگر آغا چیز من خوخوی بزعمهم آغا بحیره و سایبه وغیره چه مخی تیر شول آغا یادی او بیا بیوین و انعام او تساروی دی حرمت چه منکلی شوی دی ظهورها ملاگانی د دوی د عملنا څه څاروي به د خپلو خدایانو په نوم کړل مخکې تیرو نو بیا به په هغې باندې کار و روزګار نه کوو نو رب کریم فرمایي و انعام څه څاروي دي چې منع شوي دي ملاګانې د دوی د کارونو نه و انعام او څه څاروي دي لا یذکرون اسم الله علیها د خدای تعالی نوم په هغې باندې نه یادوي افتراء علیه نو ځان نه چې د اشیا حرامول نو دی آیتونو کې گوی آیت کې گویا کې رد دی په تحریم د غیر الله باندې سیجزیهم الله تعالی فرمای زر دی چې بدله به ورکړي دوی ته بما کانوا یفترون ته یو بل تقسیم هم کوو هغه څنګه وقالو ویل به دوی ما فی بطون هذه الانعام هغه چې دی په خېټو د دغې څارویو کې بچي خالصة لذکورنا دا خالص دی زمونږ نارینهو لره او حرام دی زمونږ په بیبیان ښځو باندې د دې څارویو په خېټو کې چې کوم اولادونه دي دا به صرف زمونږ نارینه خوري او په زنانه حرام دي وان یکم میتتن کچر مردار به پیدا شه فهم فیه شرکا او بیا به پکې نارینه او زنانه شریکانو هغه به هم خوړه خو بیا به چې دی دوی پکې شریکانو او کچرته پیدا به شه ژوندی بیا به نارینه او خوړو ښځو ته پکې برخه نه ورکوله سیجزیهم وصفهما زرده چې کافی بشي دوی لره هغه دروغ بیانی د دوی انه حکیم علیما یقینا الله تعالی حکمت والا ذات او پوها دی بل قباحت رب العالمین ذکر کوي راته قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقینا تاوانیان دی هغه کسان چې هغې خپل اولادونه وژلي صفهم بغیر علمنا په کم عقلتوب بغیر د علم او د پوهې اولادونه به وجل د دې بوتانو په محبت او په مینه کې یا د حمیت د جاهلیت د وجې نه نو دی وجل په کم عقلتوب بغیر علمنا دا هلته تاسو ته ما ویلي چې سفها چاته وي نو یو ځای پکې ده چې څوک اولادونه وژني سفها دوی دي وحرموا ما رزقهم الله او بند کړي دوی او حرام کړي دوی په خپلو ځانونو باندې هغه چې الله تعالی دوی ته روزي ورکړې افتراء علی الله دروغ جوړول پر رب العالمین باندې قد ضلوا الله تعالی فرمای یقینا دوی گمراه دي وما كانوا مهتدین اوس رب العالمین دی ذکر دل ذکر کوي د مطعوماتنا وهو الذي انشأ او الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه معروشات په سفرونو پراته تاسو کپامې ځینې باغونه که نه پر سفر ورته جوړې کړي په هغې سفرو پراته وي وغیره معروشاتنا او بعضې باغونه بیا داسې دي چې هغه معروشات نه دي یعنې په سفرو نه دي پراته لکه عامې ونې ولاړې وي دا چې په سفرو پراته لکه انګور راواخله بیا رب العالمین هغه ذات دی والنخل پیدا کړي دي کجورې والزرع فصلونه مختلفا اکلوه چې مختلف دي سره خوندونه د دوی والزیتون رب العالمین پیدا کړي دي زیتون او خونه والرمان او انګور
متشابهن چې دا د یو بل سره مشابه دي وغیر متشابهن او نه دي متشابه فی الطعام بعضې داسې دي چې یو بل سره متشابهات لري او په لون کې یا په رنګ کې او په طعام کې سره متشابه نه دي رب کریم فرمای کلو من ثمره خورئ تاسو د میوې د دې نه اذا اثمره چې کله میوه درکړي تاسو لره کله میوه درکړي نو تاسو دې میوې لره خورئ وآتو حقه ورکوئ تاسو حق د دې یوم حصاده په ورځ د هغې ریبدلو باندې کله تاسو ریبدئ نو دې کې چې هغه کم حق دی ورکوئ فقراو مسکینانو ته بیا رب العالمین فرمایي ولا تسرفوا او اسراف مکوئ تاسو په نظر د غیر الله انه لا يحب المسرفین یقینا الله تعالی چې دی نه خوښوي مسرفینو لره او یادا لا تسرفوا مخکې سره ولګوئ کلو من ثمره الله تعالی وایي تاسو د دې د میوې نه خورئ میوه نه خورئ خو ګورئ اسراف مکوئ ځکه رب العالمین مسرفین نه خوښوي دا اسراف چې راغی چا ته ویلی کېږي اسراف عبارت دی د مجاوزت د حد نه تیروتل او د حد نه تجاوز کوله دا تجاوز د حد نه بیا کله دی بالشرک کله دی بتجاوز الحلال والحرام کله معنا دا د لا تنفقو معنا لا تسرفو ای لا تنفقو فی المعصیه یا تینا مراد فضول خرچی ده په صدقه کې یا معنا دا ده چې تاسو تجاوز مکوئ د حد نه په بخل او په امساک کې تر دې پورې چې هغه واجب صدقه هم نه ورکوئ او یا معنا دا د لا تسرفو مراد ته اولاد ضایع کول دي یا دا چې اسراف مکوئ تاسو په خوراک کې اسراف مکوئ یقینا الله تعالی مسرفین نه خوښوي ومن الانعام الله تعالی فرمایي د څاروونه حمولتن ځینې چې دی بار وړونکي دي ځینې څاروي داسې دي چې بارونه وړي او ځینې پکې داسې دي وفرشن او نه وړونکي دي او دې څارو ته فرش ولې وایي چې دا بارونه نه وړي لافتراشها عند الذبح یا خدا چې خلک حلالوي د ذبح په دوران کې سملوي ځکه ورته فرش وایي او یا ورته وایي لافتراش جلودها سرمنونه چې د خلک فرشونه جوړوي او یا ورته فرش وایي لقربها من الفراش نو ځینې پکې حمولي دي بارونه وړي او ځینې پکې هغه دي چې بارونه نه وړي کولو رب العالمین فرمای خورئ تاسو د هغې نه چې الله تعالی تاسو ته روزي درکړې ده تابعداري مه کوئ د خطواتو د شیطان په نظر د غیر الله انه لکم عدو مبین یقینا دغه شیطان تاسو لره دښمن دی ښکاره بیا رب العالمین فرمای او دا آغا وآتو حقه یوم حساده چې راغې هغې کې اشاره دی خبرې طرف ته ده چې عشر مولي صاحبانو دا په وخت د ریبدلو کې چې دی دا واجبېږي بیا الله تعالی فرمای ثمانیت دا عطف کې په وړاندې باندې داخلي کې لاندې د انشاءنا وانشا رب العالمین پیدا کړي دي ثمانیت ازواجن اته جوړې من الدؤن د دوان نه اسنین دا من الدؤن چې دی دا تفصیل کې د فرش د پاره راته ویل چې بعضې بار وړونکي دي او بعضې چې دی هغه فرش دی نو من الدؤن د ګډانو نه اسنین دوه چې نارینه او زنانه یعنې ګډانو کې نر او ښځې ومن المعز او د بیزو نه اسنین دوه نارینه او زنانه نو قلت د دوی نه طلب د استدلال وکړه الذکرین حرم ام الانثیین چې دا د ذکورت د وجې نه رب العالمین دا حرام کړي دي ام الانثیین که د انوثیت د وجې نه دې کې نر او ښځه ده نو چې دا حرام ګڼئ تاسو په ځان دا د نرتوب د وجې نه یا که د ښځېتوب د وجې نه اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا دا چې مشتمل ده په دې باندې ارحام د انثیینو د مور په خېټه کې پاتې شوي دي د دې وجې نه حرام ګڼئ دا د حرمت وجه اشتمال دی په دوی باندې د رحمونو د میندو دا یا که ذکورت دی یا که انوثت دی څه وجه خو به وي هېڅ څه شی وجه هم نشته نبئوني خبر کې مال رب علم ان کنتم صادقین کچرې تاسو رښتیني یئ نبئوني بعلم ای بدلیلنا دلیل راوړئ بیا رب کریم فرمای ومن الابل اثنین
دا اوس تفصیل د حمولې دی. بعضې داسې و چې حموله وه، دا دو څارویان دا وګورئ، دا خو فصلون دغه نه وړي بارونه. ومن الابل الله تعالی فرمایي د اوښانو نه اثنین دوه نر او ښځه، ومن البقر او د بقرو نه اثنین نر او ښځه دوه. بیا ته دوی ته ووایه ذکرین حرم ام الانثیین، د ذکورت د وجې نه د الله تعالی حرام کړي دي په تاسو که د چا د انوثت د وجې نه، یا دا چې مشتمل دی په دې باندې ارحام د انثیینو. ام کنتم شهدا، اوس بل دلیل راوړي ورته زجرن، ایا وی تاسو شهدا حاضر اذ وصاکم الله، چې کله الله تعالی امر کو تاسو ته په دې باندې، نو په دې امر نه دی کړی، دلیل نشته دی په دوی. فمن اظلم، څوک دی ډېر ظالم، ممن د هغې چانه افترا چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغه، لیضل الناس، دې دپاره چې خلک ګمراه کړي بغیر د دلیل نه. یقینا الله تعالی چې د هدایت نه کوي قوم ظالم ته، ظالم قوم ته رب العالمین هدایت نه کوي. قلت دوی ته وایه اوس بیان د تحریمات الهیو، قلت وایه لا اجد فیما اوحی الی، نمومم زه فیما اوحی الی په هغې وحی جلي کې چې ما ته کولی شي محرما حرام کړی شوی د حیواناتو نه، هغه چې تاسو یې حراموئ علی طاعم یطعمه، په یو خوړونکي باندې چې خوري، یعنې که یو خوړونکی خوراک کوي نو دا کومه وحی چې ما ته راغلی ده په دغې وحی کې چې دی د یو خوړونکي دپاره دغه مذکور شیان نه دي حرام شوي، دا تاسو یې چې دی حرام ګڼئ، نو چې په وحی کې حرام نه دي خو معلومیږي چې د ځان نه مو حرام کړي دي. بیا رب العالمین فرمای الا یکون میتتن، مگر دا چې وي مرداره، یا دم مسفوح وي، یا لحم خنزیره، دا چې دی په دغې کتاب کې ما لره حرام کړی شوي دي، مرداره او دارنګې مسفوحه وینه او دمن چې راغلی و مخکې تاسو ته مایل هلته ګوره مطلق دم ذکر، دلته اوس مسفوحان ورسره وایي، نو دا دلیل دی کومه وینه مسفوحه وینه یا غوښه د خنزیر، نو ټول خنزیره فانه رجس، دا پلیتی ده، او فسقن یا فسق دی، یعنی داسې شی دی چې په هغه سره سړی د دین نه وځي، فسق دی. او حمل د مصدر په دې کې مبالغتن دی. اوهل لغیر الله، چې آواز پورته کړی شوی دی په دې باندې په وخت د ذبحه کې لغیر الله. فمن اضطر، نو چې څوک مجبور شوه غیر باغین چې نه و دی باغی، ولا عادن او تجاوز کوونکی نه و، غیر باغین تلاش کوونکی د خوند نه و، یا د حد نه تیروتونکی نه و، ولا عادن او عادن او کور ته راوړونکی نه و، یا زیاتی کوونکی نه و. فان ربک، یقینا رب ستا چې دی غفور ذات دی او رحیم ذات دی، الله تعالی غفور دی او الله تعالی رحیم دی. وعلى الذین هادوا، او جواب د سوال مقدر، په هغې کسانو باندې هادو چې یهودیان دي، حرمنا الله تعالی وی حرام کړي دي مونږه کل ذی ظفرنا، هر د نوکانو والا شی، د اوښان د نوکانو والا شی دا مور باندې حرام کړي وه. دا اصل کې وعلى الذین هادو جواب د سوال دی. سوال دا دی مولوی صاحبانو، دا پاس ذکر چې کوم محرمات ذکر شول نو دوی وایي چې ولې تورات کې خو تنها دا نه حرام، تورات کې خو نور محرمات هم و. رب العالمین اوس ته دغې جواب د سوال جواب کوي په یهودیانو باندې. حرمنا من حرام کړی و کل ذی ظفرنا، هر د نوک والا شی لکه اوښ شو، بطکه شوه، شترمرغ وغیره، دا مور باندې حرام کړي و. او دا حرمت چې مونږ په دوی باندې دا شیان مو چې ورته حرام کړي وه، دا حرمت جزایي وه، جزاءً. ومن البقر والغنم، د غوایانو د ګډو بیزونه حرام کړي و مونږ په دوی باندې شحومهما، واز دی د دوی، د غواګانو او د ګډو بیزو واز دی مو پې حرامې کړي وي چې دا به نه خورئ. الا ما حملت، مگر هغه چې پورته کړي ظهورهما، ملاګانې د دوی، او الحوایا یا کلمې، او مختلط بعظم، یا هغه واز د چې هغه ګډه وي د اډوکي سره، ګډه وي د اډوکي سره، یعنی معنا دا ده یو په څاروي کې مقصودي واز دی، یا کله واز د داسې چې د املاکې وي،
ملا کې اډوکو سره معمولی غوندې आवाज کوي، یا کله د کلمو کې چې د आवाज دی، یا چې د اډوکو سره خلط وي، نو دا تنه استثناء ده. ذالک جزیناهما، الله تعالی فرمایي دا بدله ورکړې مونږ دوی ته په سبب د بغي د دوی، دا سرکشه خلکو او دا بدله مونږ دوی ته چې دی په سبب د سرکشۍ د دوی سره ورکړې. و انا لصادقون، او یقینا مونږ چې دی رښتیني یو. نو دا تحریم د وجه د زیات تعذیب نه دی، د زیات تعذیب نه. نو رب العالمین فرمای فإن کذبوک، نو که دوی ستا تکذیب کوي، نو فقلت ورته ووایه چې رب ستاسو ذو رحمت واسعتنا، د فراخ رحمت خاوند دی. ولا يرد باسه، نشي اړولی عذاب د قوم مجرمنا. سيقول الذين اشركوا، اوس استدلال د مشرکین راته ذکر کیو په غیرت دی. سيقول الذين اشركوا، دا ځای ووري په غور، زر دی وی به مشرکان، لو شاء الله، کد الله تعالی مشیت او اراده شوی وی، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نه به مونږ شرک کړی وی نه به زمونږ پلارانو شرک کړی وی. خو دا شرک چې کوو نو د خدای تعالی اراده به هم دغسې وي او د الله تعالی مشیت به هم دغه شی وي. ولا حرمنا من شیئنا، او نه به حرام کړی مونږ هېڅ یو شی هما. خو دا چې مونږ ځینې اشیا حرام کړي وی د خدای تعالی اراده به هم دغسې وي. کذالک، اوس الزامی جواب دی، کذالک کذب الذین من قبلهم، دغه شان تکذیب کړی و هغې کسانو چې وړاندې د دوی نه وه، تر دې چې دوی اوسه که عذاب زمونږه. قلت دوی ته ووایه هل عندکم من علم، ایا شته دی تاسو سره د پوهې نه، فتخرجو پس دلیل در سره شته چې تاسو راوباسئ هغې لره مونږ ته. ان تتبعون، دویم جواب، نه روان تاسو مگر د ځوان او د ګمان پسې. و ان انتم، نه یاستئ تاسو الا تخرسون، مگر اټکل کوونکي او دروغ جوړونکي یې د ځان نه. مولوي صاحبانو دې ځي تراشئ. سيقول الذين اشركوا، زرد مشرکان بوي لو شاء الله ما اشرکنا، کد الله تعالی مشیت شوی وی نو موږ بم شرک نه وی کړی، اوس موږ پلارانو هم. دا ځان سره یاد کوي. مولوي صاحبانو دا مشیت په دوه قسمه باندې دی. مشیت په دوه قسمه، یو دی مشیت رضایی او دویم دی مشیت ارادی. یو مشیت رضایی دی او دویم مشیت ارادی دی. مشیت رضایی دی ته ویل کېږي چې یو ځای کې د الله تعالی مشیت دی او په دې مشیت کې رضا هم وي. لکه مثلا موږ او تاسې مونځ کوو، نیک اعمال کوو، د الله تعالی مشیت هم پکې دی، اراده هم ده، خو لیکن رضا هم پکې ده. او یو چې دی مشیت ارادي دی، داسې مشیت د رب العالمین کار انسان کوي، اراده د رب العالمین پکې شته دی، خو لیکن رضا د الله تعالی پکې نه وي. اراده شته او رضا نشته، دې ته مشیت ارادي وایي. بیا علماء کرام دې ځای کې لیکي، دې ځای کې چې دا مشیت ارادي چې دی مستلزم نه دی مشیت رضایی لره. مشیت ارادي مستلزم نه دی چا لره، یعنی دا معنا نه ده چې چرته د رب العالمین اراده وي هغه ځای کې د رب العالمین رضا هم وي. اراده به وي، رضا به نه. لکه بدو کارونو کې د الله تعالی اراده شته ولیکن رضا خو یې نشته. نو مشیت ارادي چې دی دا مستلزم نه دی مشیت چا لره، رضایی لره. اوس لکه مشیت دی او اراده ده او مشیت دی او اراده ده، نو دا وایي چاته، دا ځان سره یاد کوي. نو تاسو ته شرح العقاید کې چې د الله تعالی په صفاتو کې راځي چې د رب العالمین د صفاتو نه یو صفت چې دی دا مشیت او اراده ده، نو هلته شرح العقاید کې د دواړو یو تعریف کوي درته. بیا شارحینو لیکلي دي اشاره دې ته ده چې دا مشیت او اراده چې دی دا دواړه سره یو شی دي. نو چاته وایي مشیت او اراده؟ مشیت او اراده دې ته ویلی کېږي دا اراده او دا مشیت چې دی دا یو صفت دی فی الحی، هي صفت فی الحی، دا په ژوندي کې چې دی یو صفت دی چې دغه صفت واجبوي. دا یو صفت دی په ژوندي کې چې دا واجبوي ترجیح د یو د مقدورینو علی الاخر په بل باندې سره د برابر والی د نسبت د دغه اراده او د قدرت دواړو ته. څه معنا؟
مثلا د رب العالمین اراده ده دا دو کار دي او دوانه مقدورین دي. یو شی دی مثلا ممکن دی، په ممکن کې مولوی صاحبان و عدم او وجود دوانه سره مساوي دي، دا برابر دي سره. د ممکن وجود او د ممکن عدم دا دوانه سره برابر دي. و اصل په ممکن کې عدم دی، اصل ممکن کې څه شی عدم، ولیکن دا عدم وجود دوانه سره مساوي دي، دا برابر دي. اوس رب العالمین دغه ممکن د وجود ته په عدم باندې ترجیح ورکوي، د وجود ته په عدم څه شی کوي؟ نو چې ترجیح ورکوي دا معنا چې دا د نشت نشت کوي، د نشت نه. اوس د الله تعالی قدرت چې دی د دواړو ته سره یو شی وه، مساوي وه، هم چاته وجود ته هم چاته عدم ته، خو لیکن هر کله قدرت د دواړو ته مساوي و برابر وه. رب العالمین چې دغه ممکن د وجود ته په عدم باندې ترجیح ورکړله، نو دا ترجیح چې په کم صفت باندې ورکړې هغې صفت ته صفت الاراده وایي. تاسو ورسېدئ د ارادې په مقصد؟ اراده په حی او په ژوندي کې څه شی دی؟ یو صفت دی چې واجبوي ترجیح د یو د مقدورینو علی الاخر. دو مقدورین دي او د دې دو مقدورینو کې د یو ته په دې بل ترجیح چې ورکولی کېږي دا د دې صفت د ارادې د وجې نه، خو سره د برابروالي د نسبت د قدرت دواړو ته، نسبت د قدرت دواړو ته دی، خو دا یو ته چې په دې بل ترجیح ورکړله نو دا ترجیح راځي د وجې د صفت د ارادې نه. تاسو پېژندله اراده؟ بیا دا اراده او مشیت دواړه سره یو شی دي، اراده او مشیت دواړه سره یو شی دي. یو زمونږ استاسو اصطلاح ده او د عوامو اصطلاح ده، هغې وی په دې کار کې د الله تعالی اراده ده، نو د هغې ذهن ته سمدستې اراده د رضا راځي. وایي د الله اراده چې وشي دا کار به وشي، که د خدای رضا وشي دا کار به وشي. خلک وایي که نه، نو دا تعبیر غلط دی. اراده دا شی ده، ارادت رضا لره مستلزمه نه ده. اراده یو صفت دی چې دا واجبوي ترجیح د یو د مقدورینو په آخر باندې سره د برابروالي د نسبت د قدرت د باري تعالی دواړو ته. اوس راشي دې ځای کې کلم چې یو فعل د عدم نه وجود ته راځي، کلم چې یو فعل د بنده د عدم نه وجود ته راځي، یو فعل د بنده د نشت نشته کېږي، نو دې ځای کې چې دی دې فعل د بنده لره دو ارادې پکار دي. یوه اراده د بنده ده او دویمه اراده چې دی دا د رب العالمین ده. یوه اراده د چا ده؟ د بنده، او دویمه اراده چې دی دا د الله تعالی ده. بنده اراده کوي، نو دا یاد ولرئ چې اراده د بنده دا مؤثره ده په کسب کې. بنده اراده وکړه نو څه معنی نه، کسب یې وکړه، آلات او اسباب استعمال کړل، قصد یې وکړه د یو کار، نو دا اراده د بنده ده. نو اراده د بنده چې دی مؤثره وي په کسب کې. او یوه اراده د رب العالمین ده، اراده د الله تعالی چې دی دا مؤثره ده په خلق کې، یعنی الله تعالی اراده د دې کار وکړه، دا معنا چې دی پیدا که. اراده د خدای تعالی مؤثره په چا کې ده؟ په خلق کې. اراده یې وکړه معنا پیدا یې که ورته. او اراده د بنده چې دی نو دا مؤثره ده په کسب کې. چې کله مو دا دو خبرې وپېژندلې، عقیده د اهل سنه والجماعه دا ده، زمونږ شرح العقاید کې راځي او قرآني نصوص هم ورباندې دال دي. وجمیع افعال العباد بارادته، د بندگانو ټول افعال دا د رب العالمین په اراده باندې دي. یعنی څومره کارونه د بنده چې کیږي، کاغه د خیر دی او که د شر دی، دا ټول د الله تعالی په اراده دي او د رب العالمین د ارادې نه بیرون نه دي. دا ټول کارونه په چا کیږي؟ د الله تعالی په اراده کیږي. نو ټول کارونه د الله تعالی په اراده کیږي سمانا، یعنی یو کار چې د عدم نه وجود ته راځي، یو کار د بنده چې د نشت نشته کیږي، دا د الله تعالی په اراده کیږي. الله تعالی اراده خو مؤثره په خلق کې وه، مؤثره په چا کې وه؟ په خلق کې وه. نو دا څومره اعمال چې د بنده د نشت نشته کیږي دا ورته رب العالمین پیدا کوي. او د بنده کار صرف څه شی دی؟ استعمال د آلاتو د اسبابو. دته چې ثواب هم ورکولی کېږي د دې آلاتو د استعمال د وجې نه، او که عذاب هم ورکولی کېږي د آلاتو د استعمال د وجې نه. مثال به څنګه وي؟ راځي مولوي صاحبانو، یو سړی دی اوسپنه یې اوچته کړله،
او د اراده لري چې د دا تیږه ووهي او دا تیږه ماته کی، یا یو سړی د ټوپک راواخسته او اراده لري چې زه دا سړی علماء مړې کما، دا د چې قصد وکړه لاس یې اوږد کا ټوپک راواخسته مرمۍ ورته تېره کړله او بیا دې سړي ته ونیوله او بیا په ماشه زور کې ډزې وکړه، دا مولوي صاحبانو کسب دی. استعمال د آلاتو د اسبابو دا څه شی دی؟ کسب. دا کار وکړه. اوس دا ګولۍ لاړه په هغې سړي باندې ولګېده، صحیح شوه؟ ته تر دې ځای پورې مکلف یو چې دا ګولۍ ولګېدله ور باندې، نو که کافر دي ویشتلی؟ استعمال د آلاتو د اسبابو دی وکړه، خدای تعالی اجر درته درکوي. او که مسلمان دی ویشتلی نو ګناهګار یې ور باندې، تا ته دا ثواب او ګناه چې میلاویږي په بدله د چا کې؟ د دغې کسب کې. تا کسب وکړه. اوس دې نه اخواته دا چې په دې کسب باندې د اثر مرتب شي او یو شی دې د نشت نه پیدا شي، دې باندې اوس ته مکلف نه یې، دا بیا کار د رب العالمین دی. اوس که دا سړی وژني ور باندې او که نه وژني ور باندې، ژوندی پاتې کوي او کمړ کوي، دې باندې چې کوم اثر مرتب کیږي هغه خلق دی. یو شی پې د نشته کول هغه چې دی خلق دی. دا خلق د بنده صفت نه دی، د بنده صفت تنها کسبو، خلق چې دی دا صفت د رب العالمین دی. نو بنده اراده وکړله، آلات و اسباب استعمال کړل، رب العالمین اراده وکړله، دا معنا چې دا شی پیدا که. تاسو پوه شئ په دې ځای باندې؟ نو اراده د بنده مؤثره په چا کې ده او اراده د الله تعالی مؤثره په چا کې ده؟ په خلق. الله تعالی اراده وکړه، دا معنا چې دی پیدا که. بنده اراده دا وکړه چې اسباب او آلات استعمال کړل. خو دې ځای کې وګورئ، فرق ته ګورئ. زمونږ رایه دا ده کله چې دا بنده اراده وکړه د یو کار او د دغې کار د بنده نه بعد دا کار د عدم نه یو وجود ته راځي، اوس د اراده وکړله د دغې ارادې د بنده نه بعد، د دغې ارادې د بنده نه بعد رب العالمین اراده د پیدا کېدو د دې کار کوي. دا د الله تعالی اراده په دې ځای کې وروسته وي د ارادې د چا نه؟ د بنده نه. اول اراده د بنده ده چې دا کسب وکړي او آلات او اسباب استعمال کړي، بیا ورپسې اراده د رب العالمین ده په دې چې دا شی ورته پیدا کړي. اول اراده د چا ده؟ د بنده. او بیا اراده د چا ده؟ بنده اراده وکړه، د دې نه بعد اراده د رب العالمین ده، د آلات استعمال کړه، بیا الله تعالی اراده کړي دا شی ورته یا پیدا کوي یا نه، یا پیدا کوي او یا نو اراده د رب العالمین په دې ځای کې وروسته وي د ارادې د چا نه؟ د عبد نه. اوس قانون ته وګورئ. مونږ تاسې وایو چې دا ټول افعال د بنده دا د رب العالمین په اراده باندې دي، او دوی وایي چې دا مشرکانو به ویل چې دا کچرته د رب العالمین اراده شوې وای نو موږ به شرک نه وای کړی. نو دوی ویل چې د بنده دا کړنې د الله تعالی په اراده باندې دي. خو زمونږ او د دوی په منځ کې وینا کې فرق دا دی، مونږ وایو چې دا ټول افعال د بنده دا د خدای تعالی په اراده باندې دي، خو لیکن اراده د رب العالمین په دې ځای کې حاکمه نه ده. حاکمه دا معنا داسې نه ده چې دا خدای تعالی اراده کړې نو دا کار ځکه در باندې کوي. مسئلې ته واورئ، دا ځای ډېر دقیق دی، په دې د چا مازغه نه خلاصېږي. داسې نه ده چې خدای تعالی د دې کار اراده وکړه نو په دې بنده باندې ځکه دا کار کوي. دا اراده د الله تعالی حاکمه نه ده. خبره سره کم ده. داسې ووایه ای بنده چې دې بنده دا اراده وکړه نو خدای تعالی ورته دا کار ځکه پیدا که. د اراده وکړله، آلات او اسباب استعمال کړه، نو دا کار یې ورته ځکه پیدا که. داسې نه ده چې رب العالمین د دې کار اراده کړې وه نو دې بنده ځکه دا کار وکړه. اوس که داسې شي چې خدای تعالی د دې کار اراده کړې و دا بنده ځکه دا کار وکړه نو دی خو بیا د ارادې د خدای تعالی نه مجبوره دی. او چې کله د ارادې د خدای تعالی نه مجبوره شي نو رب العالمین عذاب ولې ورکړي. خبرې تم پام دی چې مجبوره دی کله که څنګه چې رایه د جبریو ده نو بیا عذاب ولې ورکړي. خو د همدې خلکو خبره ده لو شاء الله که د خدای تعالی مشیت او اراده شوې وای نو ما اشرکنا، موږ به هم شرک نه وای کړی، زموږ آباو به هم شرک نه وای کړی. خو دوی ویل چې دا موږ چې شرک کړی دی او زموږ آباو شرک کړی نو د خدای تعالی اراده هم دقسې ده. نو دې د الله تعالی اراده په دې خپله ارادې باندې حاکمه ګڼله
او مونږ وایو چې نه بندګانو ته الله تعالی اختیار ورکړی وللعباد افعال اختیاریة یصابون بها ان کان طاعه ويعاقبون بها ان كان معصيه. بنده چې د افعال اختیاریه لري رب العالمین اختیار ورکړی د په خپل اختیار باندې نیک کارم کوي او د په خپل اختیار باندې بد کارم کوي او چې د کله دا کار نیکو کوي عبد وکا د دغه ارادې نه بعد او د دغه کسب نه بعد د رب العالمین هغه اراده د ارادې سره ملګری شي نو که نیک کار یې ورته پیدا کی او که بد کاری مرته شي کی دا ورته پیدا کی. داسې نه ده چې د رب العالمین اراده چې دی دا په ارادې د بندګانو حاکمه ده. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې دا دومره یو دقیق ځای دی په دې د چا مازغه نه خلاصېږي. ته راوړه اشر الله خیر ما ته لږ په منډه دا چې دا د کلمې طیبې مقصد بیانوي که نه چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین او خدای تعالی هر څه کوي او مخلوق هېڅ نشي کولی یا مخلوق بغیر د ارادې د خدای نه څه شی نشي کولی. تاسو خو لږ عوام خو پرېږدي عوام خو په دې دقت نه پوهېږي د هغوی خو مازغه نه خلاصېږي په دې شي باندې. دا چې تاسو د علماو نه پوښتنه وکئ چې دې ځای کې راغله چې دا ته وایې چې خدای تعالی هر څه پیدا کوي یا هر څه کوي او بنده بغیر د ارادې د خدای تعالی نه څه نشي کولی نو دا اراده وایي چاته یو او د اراده د خدای تعالی چې دی مؤثره په څه شي کې ده دوه او دا چې ټول کارونه د الله تعالی په اراده کیږي نو دا خبره خو بیا مشرکانو هم کوله نو د دې مشرکانو به دې رب العالمین ولې بیانوي نو دې کې هغه دقت دا دی مولوي صاحبانو هغه تحقیق دغه دی چې ګوره یو کار چې کلم د عدم نه وجود ته راځي دا د دو ارادو لاندې وي اراده د بنده او اراده د الله تعالی. بنده اراده وکړي کسب وکړي الله تعالی اراده وکړي دا کار ورته پیدا کړي نو اراده د بنده مؤثره په کسب کې ده او اراده د رب العالمین چې د مؤثره په چا کې ده په خلق کې ده خو په دې ځای کې دا اراده د الله تعالی عقیب اراده العبد وي عقیب اراده د بنده د ارادې نه بعد وي. بنده اراده وکړه اسباب استعمال کړه کسب یې وکړه خدای تعالی اراده وکړه د کسب نه بعد دا کار یا ورته پیدا کوي یا نه او دا چې د الله تعالی اراده وړاندې کې خدای تعالی اراده وکړله یعنی خدای تعالی نو اراده دغسې کړې وه دا شی پیدا که نو دا بنده ځکه وکړه داسې نه ده دا شی پیدا که نو دا بنده ځکه وکړه داسې نه ده دا شی بنده وکړه نو خدای تعالی ځکه پیدا کړه نو چې دا وی که نو یا ورته عذاب ورکوي او چې یا وی که نو مولي صاحبانو یا ورته څه شی ورکوي ثواب ټول دی ښه دا تاسو ځان سره دغه کوي دا د ارادې خبره تاسو ته ما وکړه دا 55 صفحه ځان سره ولیکئ. د ارادې باره کې لیکي چې اراده چې دی صفت الله تعالی ازلیة قائمة بذاته دا د الله تعالی ازلی صفت دی او د رب العالمین تر ذات پورې چې دی دا قایم دی. شپېتمه صفحه ځان سره ولیکئ دا متن دی والله تعالی خالق لافعال العباد من الكفر والایمان والطاعة والعصیان. خدای تعالی د بنده د افعالو خالق دی که د بنده کفر دی که د بنده ایمان دی او که د بنده طاعت دی او که د بنده عصیان د دې ټولو خالق او پیدا کوونکی چې دی رب العالمین دی. 22 صفحه ځان سره ولیکئ بیا ورپسې وی وهي كلها بارادته ومشیته تعالی وتقدسا وحکمه او د بنده دا ټول افعال دا د رب العالمین په اراده دي او د رب العالمین په مشیت دي او د الله تعالی په تقدیر دي. دا 4 صفحه کې بیا وی وللعباد افعال اختیاریة یصابون بها ان کان طاعه ويعاقبون عليها ان کان معصیه. بنده ته رب العالمین افعال اختیاریه ورکړي نو که نیک دا اختیار په نیک ځای کې استعمال که ثواب ورته ورکوي او که د اختیار په بد ځای کې استعمال که نو څه شی ورته ورکوي یا عقاب. تاسو مولوي صاحبانو 55 صفحه د شرلقاید چې وګورئ 55 صفحه دا آخري حصہ کې آخري خط نمبر و تحقیقه دا مسئله کړې ده او دا مسئله بیا د ذکر کی په عنوان د تحقیق سره نو التوي وتحقيقه ان صرف العبد قدرته وارادته. تحقیق د مسئلې دا دی چې صرف کول د بنده
قدرت خپل او اراده خپل الی الفعل فعل ته چې دا بنده راولګېده او د خپله اراده او قدرت د یو کار طرف ته صرف که. تاسو ته چې کوم وختي خبره ما وکړله ګورئ ښه تحقیق وایي دا دی چې صرف د عبد قدرت خپل او اراده خپله چې دا بنده راولګېده او د خپله اراده او د خپل قدرت صرف که د یو کار طرف ته الی الفعل د یو کار طرف ته نو دې ته څه شی ویلی کېږي کسبونه څه ورته وایي کسب همدغه دی صرف د بنده قدرت او اراده خپله طرف د فعل ته دې ته کسب وایي و ایجاد الله تعالی الفعل عقیب ذالک او پیدا کول د رب العالمین د کار لره عقیب ذالک وروستو د صرف کولو د ارادې د بنده نه دې ته څه ویلی کېږي خلقونه خبرې تم خیال دی و ایجاد الله تعالی ذالک و ایجاد الله تعالی الفعل ایجاد د رب العالمین یو فعل لره عقیب ذالک څه شی وروستو د چا نه د دې صرف د قدرت او د کسب د بنده نه عقیب ذالک دې ته خلق وایي نو لنډه دا شوه دی وایي والمقدور الواحد مقدور واحد یو شی چې دا قدرت لاندې دی یو مقدور دی داخل تحت قدرتین دا داخل دی لاندې د چا یو مقدور د دو قدرتونو لاندې داخل دی لکن بجهتین مختلفتین لیکن په دو مختلفو جهتونو باندې نو ګورئ فالفعل دی وی فعل چې دی مقدور الله تعالی فعل د بنده دا د الله تعالی مقدور دی خو لیکن بجهت الایجاد بجهت دا د بنده فعل د الله تعالی د قدرت لاندې هم دی خو لیکن په کوم اعتبار په اعتبار د ایجاد او په اعتبار د پیدا کولو سره او بل ومقدور العبد او دا فعل د بنده د مقدور د عبد هم دی د قدرت لاندې هم داخل دی خو لیکن بجهت الکسب بجهت نو دا فعل د بنده د قدرت لاندې داخل و د کسب په اعتبار او دا فعل د الله تعالی د قدرت لاندې داخل دی د چا په اعتبار د خلق او د پیدایش په اعتبار باندې نو یو مقدور دی یعنی یو شی دی چې د قدرت لاندې دی خو لیکن داخل دی د دو قدرتونو لاندې او دا دوانه قدرتونه مختلف دي دا یو قدرت مؤثر دی په چا کې په کسب کې او دا دویم قدرت مؤثر دی په چا کې په خلق کې دا یو قدرت مؤثر په کسب کې دی نو آلات او اسباب استعمال کړل او دا بل قدرت مؤثر دی په خلق کې نو دی ورته د نشت تک تاسو پوه شئ په دې باندې نو ټول افعال د عبادو د الله تعالی د ارادې لاندې داخل دي د دې دا معنا نه ده چې خدای تعالی کوي در باندې نه تا ته اختیار درکړی کله چې تا آلات او اسباب استعمال کړه ستا د آلاتو د اسبابو د استعمال نه بعد دغه شی چې د نشت کیږي او پیدا کوي نو دی وخت رب العالمین د دې اراده کوي نو اراده د الله تعالی په دې پیدا کولو کې مؤثره ده او اراده د بنده په چا کې مؤثره ده په دې کولو کې مؤثره ده پوه شوئ که پوه نه شوئ په دې باندې دا یو معمد او دقیق ځای دی ښه دا ځان سره یاد کړئ دا تاسو ته ډېرو ځایونو کې په کار راځي بیا او د دې مشکل نه وځئ ورباندې تاسو چې هر څه د خدای تعالی په اراده کېږي نو څه معنی نو کله سړي ذهن ته راشي چې ټولو شیانو کې د خدای تعالی اراده ده کیدای شي دا بنده به پکې مجبور وي نه مجبور نه وي تا ته اختیار درکړی دا تا ته چې عذاب هم درکړي د اختیار په بدله کې او ثواب هم درکړي د اختیار په بدله کې نو چې تا کله کار وکړه کله تا کار وکړه دې داسې وایي بیا یې ما اورېدلي دي د امیانو نه وایي که مخلوق څه کوی شوی نو ابراهیم علیه السلام وایي اور ته وغورځو که نه نو اور مخلوق دی نو دی به یې څه وی وکنه دی به وی که چېرته مخلوق څه شی کوی شوی نو اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه کېښودل او راکشولی او چاړه مخلوق دی نو اسماعیل علیه السلام به یې ذبحه کړی و که نه خو دې نه دا معلومیږي چې مخلوق څه نشي کولی که څه یې کوی شوی نو ابراهیم علیه السلام به یې سوی وی او که څه کوی شوی مخلوق نو اسماعیل علیه السلام به یې ذبحه کړی وی نو ته ووایې چې مخلوق څه کوی شي همدا مخلوق چې ابراهیم علیه السلام یې ورته وغورځو او اور ورته بل که په میاشتو میاشتو یې خشاک راغونډ کړله نو هغه مخلوق چې څه کول هغه خو یې وکړل همدا مخلوق و چې اسماعیل علیه السلام یې سملو او چاړې ورته راواخیستله په مرۍ باندې ورته کشوله مخلوق تر دې ځای پورې کار کوو نو هغه خو یې وکړه دا اوس د کسب استعمال د آلاتو د اسبابو دا کسب اوس د دغې کسب نه بعد چې رب العالمین څه شی پیدا کوي او که نه
بیا د مخلوق د واک مسله نه ده. دینه اخوا ته بیا پیدا کول دي او هغه صفت د رب العالمین دی. نو دوی کار وکړو، ابراهیم علیه السلام یې ورته وغورځو، نو کسب یې وکړه. اوس چې ابراهیم علیه السلام اور نه سوځوه، نو دا نه سوځول پیدا کول دا د بنده کار نه دی، دا د الله تعالی کارو. او مخلوق کارو کې اسماعیل علیه السلام یې سملو، چاړې ورته په مرۍ راکش کړه، کسب یې وکړه. اوس چې چاړه دی مرۍ نه کټ کوله، او دا نه کټ کول چې دی دا را پیدا کول او نه پیدا کول دا د بنده د واک مسله نه وه. بیا دا خلق او پیدایش د چا صفت دی؟ دا د رب العالمین. نو مخلوق چې څه کول هغه خو یې وکړل، خو دې نه بعد چې اوس شی را پیدا کړي دا د بنده د واک مسله نه وه، دا مسله د چا ده؟ وایي که مخلوق څه کوی شو، اسماعیل علیه السلام به یې څه وی، ابراهیم علیه السلام به یې څه وی، مخلوق دا وکړل چې دی اور ته وغورځو، اور یې ورته بل که. اوس سوځول نه سوځول بس دا اوس د د واک مسله نه ده. دا چې سوخت را پیدا کوي او نه را پیدا کوي دا د رب العالمین کار دی، خلق د هغه صفت دی. نو بس دوی آلات او اسباب استعمال کړل، خدای تعالی پې اثر مرتب نه کړ. اسماعیل علیه السلام په مرۍ چاړه راکش کړه، د آلات او اسباب استعمال شول، خدای تعالی پې اثر مرتب نه کړ. نو دوی خو کسب وکړو، همدا کسب و چې خلیل الله یې وګرځي امتحان کې کامیاب شي. که د کسب نه کړی نو امتحان د کامیابۍ څه مقصد دی؟ و کسب یې وکړه که نه، خو ځکه خو الله تعالی کامیاب که پکې، که نه شوی کوی نو کامیاب پسې شي کې شه، خو وی که کامیاب شه. دا چې نه حلالو نو دا بیا د بنده د واک مسله نه ده. راځي ورپسې سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيئنا. نو موږ به هم شرک نه وی کړی او دارنګې چې دی څه شی به مو حرام کړي هم نه وی. کذلک کذب الذین، همدا اوس الزامي جواب، همدا قشان کذب الذین من قبلهم، تر دې پورې چې وسکو دوی باسنه عذاب زمونږه. قلت ورته وی هل عندکم یاشته دی تاسو سره من علم، څه دلیل لرئ په دې خبره؟ فتخرجوه لنا، چې دا دلیل مونږ لره راوباسئ. ان تتبعون، دا اوس هغه تحقیقي جواب، تاسو نه روان الا الظن، مګر د ګمان پسې روان یئ. دا وربند کا. وان انتم او نه یاستئ تاسو الا تخرسون. څلورم جواب قلت دوی ته ووایه فلله الحجة البالغة، یقینا الله تعالی لره دلیل دی پوره په حل او حرمت کې، حجت بالغه فی الحل والحرمه بأوامره ونواهیه. او بیا رب العالمین چې دی فلو شاء، کد الله تعالی مشیت شوی وی لهداکم اجمعین، تاسو ټولو ته به هدایت کړی وی اجمعین، لیکن داسې مشیت نه دی، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. قلت دوی ته ووایه هلم راش، هلم را پیش کی تاسو شهداءکم، او خدایان ستاسو الذین هغه یشهدون ان الله، چې هغې بیان د دې خبرې کوي چې ان الله حرم هذا، دا گواهی چې کوي چې خدای تعالی دا شی حرام کړی، هغې را پیش کوي. فان شهدو، کچرې دوی را پیش کړل بلا دلیله، نو فلا تشهد معهم، ته د دې سره بیان یا گواهی مکوه. ولا تتبعوا، روانېږه د خواهش د هغې کسانو پسې کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرة، هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې، او هم دوی چې دی بربهم یعدلون، د رب خپل سره چې دی خلک برابروي. قل تعالوا، دریم باب تر آخر د صورته پورې، په دې کې ذکر د تحریمات الهیو دی بالتفصیله، په ذکر د مامورات 5 او د منهیات 6 په دریو آیتونو کې، 151 152 153. بیا دلیل سفلی دی عن کتاب موسی، دلیل نقلی دی عن کتاب موسی 154 کې، ترغیب دی القرآن الکریم په 155 کې، تخویف دنوی دی په 153 کې، زجر دی علی اهل التفرق بسبب الاعراض عن القرآن 159 کې، بشارت او تخویف اخروی دی په 160 کې، بیا طریق د تعلیم دی به بیان العقیدت تفصیلا په 160 2 4 او 15 کې، بیا ترغیب دی الی الانقیاد لاحکام السوره. رب کریم فرمای قلت دوی ته ووایه تعالوا، راشئ را پورته شئ، اتلو ما حرم ربکما، بیانوم زه هغه چې را حرام کړي دي رب ستاسو علیکم په تاسو باندې، هغه دا ده الله تشرکو به شیئا، چې تاسو برخې والا نه جوړوئ د الله تعالی سره هېڅ یو شی هم، وبالوالدین احسانا، او مور و پلار سره به چې دی ښېګڼه کوئ، هغې سره به ښېګڼه کوئ. ولا تقتلوا اولادکم، او اولاد خپل به چې دی نه وژنئ من املاق د ولږې نه،
دولګي نه نحنو نرزقکم من روزي ورکو دوی ته و ایاهم او تاسو ته هما. دا قتل الاولاد مفسرین کرام لیکي دوه قسمه ده، کله ظاهرا وجل وي لکه دا مونږ تاسو کوم شي ته وجل وایو، او کله وجل چې د مولوی صاحبانو اسقاط د حمل دا وجل دی، منصوبه باندې دا وجل دی. او څلورم علماء کرام لیکي حرمانهم من الدین، اولاد د دین نه محرومول د وجل دی. دا اولاد ښه تربیتونه کې روحاني، نو دام دا اولاد چې دی وجل دی. بیا رب العالمین فرمای او دا ولا تقربوا الفواحش، نه به نږدې کېږي تاسو فواحش و بدکارونو ته، ما ظهر منها وما بطن، هغه چې ښکاره وي د هغې نه او چې پټ وي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ما قتلوئ تاسو هغې نفس لره چې حرام کړی دی الله تعالی، الا بالحق مگر په جرم شرعي سره. که شرعاني جرم کړی بیا ځان ته خبره ده. ذالکم مستاکد دی، دا وصواکم به کلک حکم کې رب العالمین تاسو ته پاغې باندې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال الیتیم، مه نږدې کېږئ تاسو د یتیم مال ته الا بالتي هي احسن مگر په هغې طریقې باندې چې هغه طریقه احسنه وي، تر دې پورې چې دا یتیم ورسېږي ځوانۍ ته. واوفوا الکیل والمیزان، تاسو پورا ورکوي کیل او میزان پیمانه او میزان بالقسط په انصاف سره. لا نکلف نفسا، نه مکلف کوو مونږ یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت د هغه. واذا قلتم چې کله تاسو وینا کوئ نو فعدلوا ولو کان ذا قربا، اگر کس تاسو رشتہ دار ولی نوي. وبعهد الله، او د رب العالمین په لوزونو وفا کوئ. ذالکم وصواکم به، دا مضبوط حکم کې رب العالمین تاسو ته په دې باندې لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو پند واخلئ. وان هذا صراطی مستقیما، او یقینا دا لار زما دا مستقیما برابره، تاسو ورپسې روان شئ. ولا تتبعوا السبل، او د نورو ګډو وډو لارو پسې چې تاسو مزئ. فتفرق بکم عن سبیله، جدا بکي تاسو لره عن سبیله د الله تعالی د لارې نه. ذالکم وصواکم به، دا مضبوط حکم کې رب العالمین تاسو ته په دې باندې لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو ځان وساتئ د سبلو د مختلفو لارو نه. یا لکه صراط مستقیم د الله تعالی کتاب دی، او دې کې پاک منهج او عقیده د اهل سنت ذکر ده، په دې باندې منګولې ولګوئ. ولا تتبعوا السبل، یو خوا بل خوا مه ځئ. ثم آتینا موسی الکتاب، بیا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما، تامن پورا، یا نعمتا تامتا پورا احسان علی الذی احسن، پاغی کسانو باندې احسن چې هغې خپل عمل ښایسته کړي. وتفصیلا لکل شی، او تفصیل و دا د هر یو څیز دپاره، د هرې ضروري خبرې تفصیل وه. وهدن، او هدایت پکې و، ایمانیاتو پکې، او رحمت لعلهم، دې دپاره چې دوی بلقاء ربهم یؤمنون، په لقا د رب خپل ایمان راوړي. اوس ترغیب دی الی القرآن. وهذا کتاب انزلناه مبارک، الله تعالی وایي دا کتاب دی موږ نازل کړی دی، برکت والا دی. فاتبعوه، ورپسې روان شئ. واتقوا، ځان بچ کړئ د مخالفت د دغې کتاب نه. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو خاص رحم وشي. ان تقولوا، دا کتاب مې نازل کا لئلا تقولوا، یا کراهیت ان تقولوا، د دې لپاره چې تاسو نه وایئ چې انما انزل الکتاب، چې نازلولی شي کتاب علی طائفتین، په دو طیفو باندې چې یهود او نصارا دي من قبلنا، او وان کنا، اگر کوو مونږ د دراست د دې نه لغافلون، او تقولو، یا د وجې د کراهیت د دې نه چې اونوئ تاسو لو انا انزل علینا الکتاب، کچره مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی لکنا اهدا، وبه مونږ ښه هدایت والا منهم د دوی نه. نو دغه دی دا ارزوګانې که مو کولې نو فقط جاءکم بینة من ربکم، راغله تاسو ته ښکاره واضح دلیل د الله تعالی د لوري، او هدایت او رحمت د عذاب نه. څوک دی ډېر ظالم ممن کذب، د هغې چا نه چې تکذیب د الله تعالی د ایتونو کوي. وصدف عنها، اعراض کوي عنها. سنجزي الذین، زر دی چې بدله به ورکو موږ هغې کسانو ته یصدفونه چې هغې اعراض کوي زموږ د ایتونو نه سوء العذاب، بد عذاب، بما کانو یصدفونه، په سبب د هغې چې ودوی چې اعراض یې کوو. اوس رب العالمین فرمای هل ینظرون، انتظار نه کوي دوی، تخویف دنوي دی، انتظار نه کوي دوی په منلو د قرآن کریم کې، الا مگر د دې ان تأتیهم الملائکتو، چې راشي دوی ته ملک د عذاب، او یأتی ربک، یا راشي دوی ته رب ستا، او یأتی بعض آیات ربک، یا راشي دوی ته بعضې نښې د رب ستا چې دجال وغیره دی. یوم یأتی بعض آیات ربک،
پاغ ورځ چې راشي بعضې نښې د رب ستا لکه طلوع الشمس وغیره، نو په دې دوران کې لا ینفع نفسا ایمانها، فایده کامله به نه ورکړي یو نفس د ایمان د هغې، یا ګټه به نه ورکړي یو نفس د ایمان د هغې، لم تکن آمنت من قبلو چې نو دوی چې ایمان یې راوړی وی وړاندې د دې نه، چې دې نه وړاندې ایمان نه راوړی که نه، نو اوس به دوی ته ایمان چې دی په دغې حالت کې کومه ګټه نه رسوي. او کسبت لا ینفع نفسا کسب الخیر فی ایمانها او کسبت فی ایمانها خیره. قل ورته انتظار کوئ تاسو، انا منتظرون، یقینا موږ هم انتظار کوونکي ستاسو د عذاب دپاره. ان الذین فرقوا دینهما، یقینا هغه کسان چې جدا کړی دی هغې دین خپل، وکانو شیان او د دوی ډلې مختلفې، لست منهم ته د دوی نه نه فی شیئن، دا چا چې دین جدا کړی په مختلفو ډلو تقسیم دي ته نه د دوی نه لست منهم فی شیئن، انما امرهم الی الله، یقینا امر د دوی چې دی واپس دی رب العالمین ته. ثم ینبئهم، بیا به آګاه کړي دوی لره په هغه څه باندې بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنت، چا چې راتلل کړي وي بالحسنت په یوې نیکۍ باندې فله عشر امثالها، نو رب العالمین دوی ته ورکوي 10 امثال، په 10 امثالو باندې 10 مثله ورته ورکوي، یعنی 10 چنده ورته رب العالمین د هغې بدله ورکوي. خو دا هغه ادنا مرتبه ده ښه. ومن جاء، او چا چې راته کړی دی په یوې بدۍ باندې نو نه به شي ورکولی دوی ته بدله الا مثلها، او په دوی به ظلم نشي کولی. نو دا چې بدي یوه وه بدله م یوه، نیکي یوه ده او بدلې لسې، دا د رب العالمین فضل دی په دغې امت باندې. قل ته دوی ته وایي اوس طریقه د تعلیم، انني هداني، یقینا الله تعالی هدایت کړی دی ما ته چې رب زما دی نیغې لارې ته، دینن دینا، قیمن پوخ دینا، ملت ابراهیم، هدایت چې راته کړی هغه ملت د ابراهیم علیه السلام ته، حنیفن پالکون د ده کې چې مایله دی د باطل نه حق ته، او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکینو نه. قیمن معنا مستقیما ثابتنا، نو بیا دا هو الدین الذي يصلح ويقوم به امر الناس في المعاش. بیا رب العالمین فرمای قل ته دوی ته ووایه خلاصه د دین دا ده ښه، ان صلاتي، یقینا لمونځ زما، و نسکي، او مال عبادت زما، و محیایا ژوند زما او مرګ زما، لله رب العالمین، خاص الله تعالی لره دی چې تربیت کوونکی د ټول عالم دی، لا شریک له، نشته دی شریک د لره، او په دې ما ته امر کړی شوی دی او زه اول د مسلمینو نه یما. ته ووایه دوی ته غیر الله ابغي ربا، ایا ما سوا د رب العالمین نه زه چېرته بل رب طلب کما، او حال دا دی وهو رب کل شیء، چې د الله تعالی تربیت کوونکی د هر یو شي دی. ولا تکسب کل نفس، او کسب نه کوي هر یو نفس الا علیها، مگر وزر او وبال دا به په ده باندې وي. ولا تزر، نه به اوچتونکی وزر اخرى بار د بل چا. ثم الی الی ربکم، بیا به رب ستاسو واپس ستاسو وي، آګاه به کي تاسو په هغه څه باندې چې پکې مو اختلاف کوه. وهو الذي، اوس ترغیب دی مولوي صاحبانو، بالفعل ترغیب دی کولو، عمل کولو تا باحکام هذه السوره، د دې صورت په احکامو باندې عمل وکړئ. الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو یې ګرځولي یاستئ خلایف الارض، خلیفګان د ځمکې. ورفع بعضکم، پورته کړي دي بعض ستاسو بعضې نورو د پاسه درجات، لیبلوکم، دې دپاره چې الله تعالی ابتلا او امتحان وکړي په تاسو باندې، فیما آتاکم، په هغې څه کې چې تاسو ته یې درکړي. یقینا رب ستا چې دی سریع العقاب، جلد عذاب ورکوونکی دی نه منونکو لره. و انه، یقینا رب ستا چې دی لغفور الرحیم، خامخا بخونکی دی او خاص مهربان دی منونکو لره. امتیازات د صورت، دا صورت علماء کرام لیکي اصل دی فی محاجت المشرکین و منکری البعث والمبتدعین. دویم پدې کې ادله عقلیه متنوعه و ډیر عقلی دلایل پکې و. دریم ذکر د ډیرو انبیاو پکې د استدلالا علی التوحید. څلورم ذکر د عقبات ستو فی الدعوه للتشجيع. پنځم رد دی پکې ټولو اقسامو د شرک باندې. شپږم تردید دی علی جمیع اصناف المشرکین. اوم پدې کې ذکر د جهل د عربانو دی فی التحلیل والتحریم. اتم پدې کې ذکر د ما حرم الله دی او د حلالو دی بالتفصیل. نهم ذکر د طرق دعوت پکې دی او د تعلیم بکثرتن. لسم رد دی پکې په شبهاتو د منکرینو باندې او بعضې شبهات چې دی ذکر شو په لفظ د قالو سره 15 کرته او جوابات ملو شول په لفظ د قل سره 9 کرته. 9 کرته دوی ته چې دی په دې کې جواب ملاو دی. لږ وقفه وکړي مختصره. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک ونتوب الیک.
ها